عمرو بن ابي سلمہ رضی اللہ عنہ دا گڑکے معشوم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره په مجلس کې ناسته هغه زما لاس پر کاسه کې به تیر چاپیره ګرځیدا ار مخې نه به خوراک کاو نبی صلی الله علیه وسلم ته آداب خي دانه زمون غونتی معشوم دے خیر دے په معشوم باندې دا لاس نشته مخلوق په سری وای نه زمارونو دا تربیت غلط ته من به صحیح اسلامی تربیت معشوم له ورکو ذکر د مثال لشنه لختره کم طرف ته چاړه هغه طرف ته اوړي نو معشوم ته وای عمرو بن ابي سلمہ رضی اللہ عنہ لاسی ولونی ولیا غلام اذا اکلت فقل بسم الله اے لکه چې کله خوراک کې بسم الله ویوا وکل بیمینک په خلاص خوراک وا وکل مما یلیک تخپل مخینه خوراک وا دا تربیت ته زمارونو زمونږ نبی خپل معشومان ای د حرام نم ساتي او د حرامونو د ساتري تربیت موږ ترا کړې ده د صدقې کجورا حسن رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نو سیر هغه راواغستله او بی اختیار خلی تکلا چونکه معشوم دی خو په دې نه پوهېده چې صدقه موږ دپاره حلال ده که حرام ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي کخ وایي توکا تا ته پته نشته دی چې موږ اهل بیتو دپاره صدقه خوراک دا جایز نه ده صحابه کرام هم دقه تربیت کړی زمارونو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف دا غزوی راځي او هغه ریخمینه کپړه اغوستلې ریشمي کپړه یې اغوستلې ده او په اسات یې ورته وایي دا کپړې ته ویستله وویشله وله ویې لاړ شه او بله کپړه ورته واغونده ماشوم دپاره د نارینه دپاره ریخم حلال لري عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خپل ماشوم زی په لار کیني او هغې د ریخمو کپړې اغوستلي په اسات یې ترې وشلولې ویې لاړ شه مور ته یې وویل چې نور ورته واغوندي نن زموږ ماشومان مغربي تهذیب مغربی لباس اغوندی څوک دا نه وایي چې یاره جي دا خو مغربي لباس دی دا د کفارو لباس دی نه وایي ماشوم خیر دی په ده باندې څه نشته وایي ده باندې ته څه مه وایي زمارونو تربیت دی وله غلط وکړو زمارونو که د خپلو ماشومانو تربیت صحیح انداز باندې مو وکړو دا ماشومان زموږ دپاره صدقه جاریه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاة والسلام کله چې انسان وفات شي اعمال کړ شي درې شي نه فایده ورکوي یو صدقه جاریه ده علم چې په هغې فایده اخیستلی شي اولاد چې دعاګانې غواړي زمارونو راځئ که موږ غواړو چې زموږ اولاد موږ دپاره دعاګانې وغواړي موږ به په قبر کې پراته یو موږ دپاره به دلته دعاګانې غواړي زموږ دپاره صدقه جاریه ده زمارونو دا زموږ سره یو امانت دی د دې باره کې به زموږ د الله رب العالمین تپوس کوي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو په تاسو کې ذمه دار دی هر یو نه به د خپل ذمه دارۍ تپوس کېدلی شي زمارونو دا زموږ ذمه داري ده دا ماشومان دي دا زموږ د مستقبل لپاره یو رڼا ګرځېدلی شي زمارونو دا په تیارو کې نه ورځو زمارونو اکثر والدین داسې وکړي چې هغې په خپل اولاد کې چې کم زیرکه هلکي کم پکې هوښیار هلکي دا به کالج یونیورسۍ ته ورځئ موږ د کالج یونیورسۍ خلاف نه یو لیکن د دې خبرې اقرار کوو چې ګورې ظلم نه دی پکار ظلم به نه کوو موږ چېرته موږ د دین اسلام سره قرآن و سنت سره ظلم کوو هغې ته هغه ماشوم موږ کېنو چې کوم ماشوم هغه په کالج یونیورسټۍ کې نه چلیږي ذهن یې کمزوری څه وایي یاره چې ډېر محنت مې په وکړو بلکل نه کېږي نو یو ټکی پسې نه نښلي راشه دې قاري صاحب ته به کېنومه که چېرته څه ټکی پسې ونښلي دا خو تا د قرآن سپکاوالی وکړو په کار دا و زیرک ماشوم هغه ته راوستی دی هغې کېنولی چې قرآن یې زده کړي دې ماشومانو متعلق هم یو خبره کوم ماشومانو یاد لرئ خپل ځان عظیم جوړول غواړئ د امت امامان ځان جوړول غواړئ قرآن راوالی عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ یو عمرو بن ابی سلمہ یو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت دی زموږ شیخان ناست دي هغه خپل قوم ته امامت ورکاو صرف په دې بنیاد باندې چې قرآن ډېر یاد اوږده واقعه د هغه نه ذکر کوم خپل قوم ته امامت ورکاو امام دی په دې وجه باندې چې قرآن یاد دی عمر یې څومره دی شپږ کاله یا اووه کاله شپږ کاله یا اووه کاله ماشوم دا د قرآن قاري دی نو امامت کې خپل قوم ته زمارونو دا موږ د ټولو ذمه داري ده چې دا ماشومان تاسو ورته ګورئ که نه په دې باندې د هر چا زړه سوځي دا تربیت محتاج دي دا که موږ غلط تربیت د دې وکړو که نه دا په خپل لاس باندې ورته غورځولي او په خپل لاس باندې دا یو قسم له وژل دي زمارونو خو دا خبره یاد لرئ ګورئ
د دې ماشومانو تربیت بغیر د دې ادارو نه کیږي. ګورې دا ادارې د یو کس ذمہ داري نه ده، دا زموږ ستاسو ټولو ذمہ داري ده چې په دې کې به خپل مال هم لګوو، دې دپاره به کوشش هم کوو، منډه تړله به هم دې دپاره وهو. اخري خبرې عرض کوم، دا یاد لرئ ګورې د خپل ماشوم تربیت په موږ باندې لازم، لیکن هغه خلک هغه ماشومان چې د هغې مور او پلار نشته دی یا مور او پلار د هغې غریبانان دي، هغې محتاج دي تربیت ته، د هغې تربیت کول هغه خلک چې هغې مخیر حضرات دي، هغه خلک چې هغې مالداره دي، په دې باندې د دې تربیت هم کول لازم دي. ګورئ زمرونو دا هم زمونږ بچي دي. ګورئ یو خدا دی چې وګورئ سپین سپین رومالونه، سپین سپینو ټوپۍ په سر دي او ښایسته شکل و صورت لري او په دې ادارو کې ناست دي قرآن لولي. خو هغه ماشومان چې تاسو ګورئ په دې ښار کې په دې ډیرانونو باندې ګرځي، کاغذونه راټولوي، په دې ډیرانونو باندې ګرځي، په دې ګندګو کې هغې کاغذونه راټولوي، هغه خرڅوي او خپل مور او پلار له یا خپل ځان له بېګانه چېرته یو روټۍ اخلي. دا هم د چا بچي دي. ګورئ زمرونو دا زما بچي هم داسې کېدسې کېدلی شي، لیکن الله رب العالمین فضل کړی دی چې مال مال را کړی دی، مال خپل کور را کړی، مال جیداد را کړی. خو دغه هم ګورئ زموږ د امت بچي دي، دا هم زموږ بچي دي. ګورئ د دې تربیت هم په دې ادارو کې به کېږي. موږ په دې کې خپل پنډ جمع کوو، په دې کې به موږ خپلې پیسې جمع کوو، ګرځو به دغه خلک په راولو او دلته به د هغې تربیت کوو چې دین الله علما جوړ کړي. زمرو ډېر ماشومان شته په دې ښاریه کې هم شته دی، په کلو کې هم شته دی چې د هغې مور او پلار نشته، هغې تربیت ته محتاج دي. هغې چېرته ځي په بازار کې یا ټماټر خرڅوي یا چېرته ځي بازار کې سپلی چاله ګنډي پالش کوي، پالش پرهی سره ورسره یي، بازار کې به ګرځي، په ښاریه کې به ګرځي، خلکو له بوټان او چپل پالش کوي. داسې ماشومان هم شته دی زما وروڼو، دقه ماشومان مخې ته کوي چې یا الله زما ماشومان هم داسې کېدلی شو. خو یا الله ستا عظیم فضل دی چې نن دې زه د دې ذلت نه خلاص کلی ما، خو زه به عزم کوم چې زه به هم د دې ماشومانو دا ذلت ختموم انشاء الله تعالی او دې ته به داسې تربیت ورکوم لکه څرنګه چې خپل اولاد له تربیت ورکوم. الله رب العالمین دې زموږ نه راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.